چې تاسو باندې یو اعتراض دا کیږي چې د جمجا باچا کومه قصه تاسو یو زمانه کې کړې وه، نو په هغې باندې موږ دا اورېدل چې یاره دې کې مولانا صاحب ډېرې خبرې د ځانه ګډې کړي دي، نو دغې ته به څنګه جواب ورکوئ؟ دا خو راځه مولانا صاحب تاسو باندې یو تنقید دا کیږي چې دا بریلی دی. ستا د خپو خورې بای ګلونو باندې ورنکما تپا احد مینا کوي احد پتا می نکړي تپا احد مینا کوي احد پتا می نکړي دا احد کاڼي دا احد کاڼي بلالونو باندې ورنکما ستا د خپو خورې باندونو باندې ورنکما. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو سنگرخان ما او په نننی پروګرام کې را سره یو داسې شخصیت موجود دی د چا نامه چې مولانا احسان الله حسین صاحب دا د عالم دی، مقرر دی او نعتخوان هم دی. الله پاک د دوی په اواز کې یو داسې درد ایښی دی چې دی چېرته کې هم محفل له لاړ شي نو په دغه محفل کې ژړاګانې او د خلکو په مخ باندې اوښکې یوه عام خبره ده. په دغه محفلونو کې په خلکو باندې بېهوشۍ راغلي دي او بیا داسې هم شوي دي چې د دوی د دې اواز د درد له وجې د دغه محفلونو نه د انسانانو جنازې هم اوچتې شوي دي. په نن پروګرام کې د دوی په دغه ژوند باندې د دوی په دغه سفر باندې خبرې کوو. مولانا صاحب ستاسو د وخت ډېره زیاته مننه کوم. دا راته ووایئ چې تاسو د نعتخوانۍ د تقریرونو د میدان ته د کوم وخت نه راغلي یئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جناب سنگرخان صاحب، ستاسو د ملګرو ستاسو د تمام نیټورک چې څومره ملګري دي د دې کیمرې شاته زه د ټولو شکریا ادا کوم او تاسو زه د زړه د کومې نه په ډېر درناوښت سره هرکلی ویم، په خیرالی ویم چې هر کله راشي الله هم بیا په خیر او خوشحالو سره راوستی که. کم دی پورې چې سنگرخان صاحب زما د ژوند تعلق دی نو تاسو چې کومه خبره وکړو نو پیدایش ته پرته خو به نه ځو. الحمدلله زما عمر د شپېتو کال نه اورېدلی دی، 60 ساله نه اورېدلی ما او په دې کې زیات ژوند چې کوم دی زیات تر زندګي زما چې کومه ده تر 45 سال پورې زما ژوند چې کوم دی هغه هم په دې فن کې چې دا کوم تاسو حواله باندې خلکو ته د عوامو ته ذکر وکړو زما ژوند په دغه باندې منحصر دی. اصل ستاسو عمر به څونه و چې په هغه وخت نه تاسو نعتخواني شروع کړه؟ سره ته یاد دي؟ نو ما ته خو دومره یاد شي چې زه غټه هلک وم او تقریبا چې 12-13 سال به وم او په 1978 کې 77 کې ما د نعتخوانۍ آغاز کړی دی. 77-78 کې ما نه دی آغاز شوی دی. د هغې نه بعد بیا یو زمانه کې د کیسټو دور و، موږ ستاسو د نعتخواني ستاسو د تقریرونه په کیسټو باندې اورېدل، نو دا درته سایل هم شته چې د کیسټو د دنیا ته به تاسو کله راغلی؟ دا خو صاحب زه په خپل علاقه کې ما خپل تقریر کولو، خپل د والد صاحب جومات مې په هغې کې ما به خطابت کوو. والد صاحب وفات شو 1987 کې. بیا د هغې نه وروستو بیا زما دا تقریر چې دی به خلک د لرې لرې ځایونو راتلل، لکه اوس هم الحمدلله خلک تګ راتګ کوي، یاران دوستان لرم. نو زما هغه تقریر خلکو کې داسې مقبول شو. نو بس زه بیا تقریبا باقاعده آغاز ما د تقریر آغاز چې بیا د 1985 نه دی ما د تقریر آغاز وکړو. تر دغه ټیم پورې ما نعتخواني کوله او د 1985 نه تر دې ټیم پورې الحمدلله زه نعتخواني هم کوم او تقریر زه لکه په نثر کې او په نظم دواړو کې الحمدلله زه د الله او د الله د محبوب ذکر کوم. رب العزت قبول او منظور کړي. مولانا صاحب ستاسو اواز چې کله مونږ اورو نو د هغه د درد نه علاوه د دې داسې یو ډېر منفرد او یونیک انداز دی ستاسو. نو ستاسو نه پس خو بیا مونږ ډېر خلک ولیدل چې دغه ستاسو په دغه لاره باندې روان شو، ستاسو دغه طرز خپل کو. ستاسو څوک استاد شته طرز هم د چا نه یاد کړی دی که نه دا الهي دی؟ زما خو صاحب اصل کې مسله دا ده چې د دنیا یو اصول داسې دي چې یو په بل پسې روان وي، بل په بل پسې روان وي، بل په بل پسې روان وي. هغه تاسو د دنیا هر یو اړخ ته واوړئ که نه
د معاشري نظام ته وګورئ خامخا چل د بل زده کېږي ټیک لکه زما د خپل فن چې کوم دی د ما چې د کوم خپل انداز دی د ما چې کوم خپل ځمکه ده د اواز د ما د فن چې کوم خپل ځمکه ده د ما چې کوم سوچ د کوم فکر باندې زه روان یم نو په دې کې زما استاد نشته جي دا د ما خپل یو انداز دی او دا سیس خدای دی. یو بل سوال دا کوم چې دا کم خلک ستاسو د طرز کوي بعضې خلک موږ داسې پیژنو چې د هغوی تقریر کوي نو بالکل ستاسو د هغوی په اواز کې څه فرق نه راځي هغه خلک موږ پیژنو چې هغه ستاسو په لاره باندې روان دي ستاسو دغه طرز کوي تاسو څنګه محسوسوئ؟ اصل کې سنگر خان صاحب زه به تاسو یو خبر وضاحت هم وکړم چې زما په طرز باندې ملګري ډېر میدان ته رالل که نه خو محسوس نه کوي اصل یو نقل وي ټیک نو خامخا نقلي ستیز بازار ته راشم په اوریجنل ستیز باندې اثر غورځېږي لکه د هغې څه قدر اثر په ما تر څه ټایمه پورې پروتی وو خو زه به دا ووایم چې د خوشطبیعتي خبره سره کوم کله چې د علماو د جمګټه زیاته شوه زموږ د علماو دا نوي علماو د ناتخوانان حضرات چې دی را ټول ګلونه دي دا د میدان ته راغلو ما به کله کله ستاسو غوندې دوستان ته مې راشه خلک خو ډېر راووته نو ما د ستاسو غوندې یو ډېر سنجیده انسان و هماغسې مولانا صاحب کوم موټروی جوړ شو خو په جي ټي روډ باندې رش نه کمیږي نو هغه دې پر خبره کوله ما ورته مې دوست زوړ شو بس نوي نوي خلک راووته نو الحمدلله زه دا په فخر سره ویم او زه په خپل ژوند باندې او په خپل هلو ځلو باندې او په خپل سوچ باندې زه الحمدلله زه الله جل جلاله ډېر مشکور یم چې الله ماته ډېر رانه کړی الله پاک خو تاسو له ډېره غټه سینه درکړې ده یو ناتخوان دی د شیرپو علاقې سره تعلق دی هارون رشید هغه ماته وی چې زه چې چېرته کې محفل له لاړ شم او مولانا احسان الله حسین صاحب راشي هلته کې نو دی هغه مقرر دی هغه ناتخوان دی چې ما له پیسې راکوي نو ستاسو خو ډېره غټه سینه ده زه یم چې یقینا دغه کم خلک چې دي تاسو دغه کاپي کوي دوی به تاسو به برداشت کړي وي خو هغوی بیا څنګه مظاهره کوي ځکه چې یو سړی یو پکار ده چې تاسو ته هغوی د استاد په نظر درته وګوري تاسو ته نو څه داسې سسپکې خبرې یا بل څه مخې ته راغلي دي که نه ستاسو عزت یې کړی دی نو د عزت په اړه باندې چې لاړ شو صاحب په عزت په اړه باندې که نه بعضې وخت کې داسې وشي چې پردی سړی راورغي او د سپینګري قدر کوي د سپین روبي عزت هم کوي احترام هم کوي کله کله سړي خپل اولاد روچه شي او خپل پلار او مور پلار ته هم بدې ردوي دا خو تقسیم الهي دی د هغې بیا د تربیت کمزوري شي مور پلار ترانه تربیت یې ونشي خو په دې کې اصل مسله دا ده چې زما په دې طرز په چې ما په خپل خلق را روان دي که نه نو زه به دا خبره وکړم چې دا د هغې نه محسوس کوي په ما هېڅ اثر نه دی غورځولی لیکن هغې چې په دې څیز کې په ما پس را روان دي د هغې مقصد صرف دا دی چې هره دا څیز خلکو ته میلو شي او د مولانا صاحب طرف ته شي او سایډ ته شي او د سکرین او د کیمرې د سترګې نه اخوا شي خو انشاءالله هغې کې دا په ما څه فرق نه دی پروت دی. ټیک مولانا صاحب دا ته ووایي چې تاسو د دې فن نه علاوه ما اورېدلي چې سرکاري ملازمت هم کوئ. جی زه خو صاحب په ایجوکیشن کوم او په 16 ګریډ کې الحمدلله کلاس 1 افسر کې زما ریټایرمنټ شوی دی. ښه ریټایر شوي الحمدلله ما ریټایرمنټ اخیستی دی کلاس 60 ساله باندې. نه جی زه په 60 ساله نه یم راغلی جي زما 60 ساله کې 15 کاله پاتې خو ما پرېښې وه جي د هغې اصل مسله دا وه چې ما وایي ناپروګرامات زیات شو مصروفیات زیات شو بیا نه شم رسېدی جي بل وجود وخت اجازت نه راکړو بیا. ښه بل ته دا ووایي چې د دې نعتخوانۍ او د دې تقریرونو په دې فیلډ کې په پښتونخوا کې چېرته تللي د پاکستان نه یا د پښتونخوا نه بهر د پاکستان نه بهر کومو ملکونو پورې تللي نو حقیقت چې کومه خبره ده حقیقت باندې الله امر ادا کېږي دوبۍ ته تللی یم شارجه ته تللی یم ابوظبي ته تللی یم افغانستان ته تللی یم په دې ملک کې کونه په کونه ګرځېدلی یم الحمدلله او مانګ زما ډېر دی سعودي ته تللی یم سعودي کې مې محافل کړي په دوبۍ کې مې محافل کړي په افغانستان کې مې محافل کړي دي دا دې ملکونو ما کتلي الحمدلله. ټیک دا راته ووایي چې ډېر داسې نعتخوانان او مقررین مونږ ولیدل او زما دومره عمر هم نه دی خو زه به دا ویم چې زما په دې عمر کې رالل او لاړل د هغوی هغه اوازونه ختم شو ستاسو اواز چې موږ د 1985 کیسټ راواخلو هغه اواز نن هم هغه اواز دی څه داسې وجه ده څه کوئ د اواز هم څنګه داسې ساتلی دی؟ اصل کې مسله دا ده چې اواز د الله جل جلاله په نعمتونو کې یو لوی نعمت دی انسان په دې بادشاهي کوي حقیقت به دا ووایو صحیح
نو دا د الله جل جلاله عظیم نعمت دی او د دې نعمت چې ناشکري ونشي که نه د هغې تعلق د انسان د کردار سره دی چې انسان په کردار بچ پاتې شي که نه دغه نعمت خدای واپس نه اخلي دا نعمت خدای به واپس نه اخلي بل همیشتن دپاره ما چې کله هم کار کړی نو ما په اخلاص کړی دی ما شاته نه دي کتلي ځکه چې دا یو دین خدمت دی دا روزګار نه دی کله چې سړی روزګار کې بیا اتار چړاو راځي خو په دیندارۍ کې اتار چړاو نه راځي موږ داسې اورېدلي دي چې د دې څه خپل څه پرهیز وي تاسو څه داسې څه پرهیز خو سنگر خان صاحب به ته خبرو کوم مناسب هم نه ده خو بس په دې کې لوی پرهیز دا دی چې انسان د زنا نه ځان بچ وساتي او پرهیز دا هر مؤمن مسلمان له پکار دی خو چې په سر منبر ناست دی او سړی په کومه ژبه باندې حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کوي د الله ذکر کوي نو هغه حد در کوشش ته پکار دی چې هغه د خپل ځان حفاظت وکړي ټیک ښه بل جی تاسو باندې یو اعتراض دا کیږي چې د جمجا باچا کومه قصه تاسو یو زمانه کې کړې وه نو په هغې باندې موږ دا اورېدل چې یاره دې کې مولانا صاحب ډېرې خبرې د ځانه ګډې کړي دي نو دغې ته به څنګه جواب ورکوئ دا خو تاسو ډېر ښکلی موضوع چېړل یو ډېر ښکلی بحث هم راوچېړلو په دې خو زه ستاسو اول شکریا ادا کوم الله دې ستاسو قدر وکړي کوم ځای پورې چې د جمجا بادشاه د واقع تعلق دی نو په دې باندې اکثر خلکو اعتراضات کړي دي او د اعتراضاتو حق په دغې جوړېږي ځکه چې دا څیز به هغې ته معلوم نه وي زه اوس هم ستاسو د دې نټ په لار باندې د ستاسو د دې کیمرې په ذریعه باندې دا خلک زه په دې مطمئن کوم چې تاسو خفه کېږئ ما دا څیز چې ما لوستی نو د دې ثبوت هم ما سره شته د دې دلایل هم ما سره شته دی لهذا کوم څیز باندې چې انسان ته عبرت میلاویږي انسان په دیندارۍ طرف ته ځي زه به تاسو ته سنګر خان یو خبره کوم عجیبه خبره ته کوم عجیبه خبره که چې دغه جمجا بادشاه واقع چې ما کومه بیان کړې ده تاسو یقین پر رب وکړئ چې په هغې باندې د ما په نظر کې چې څومره خلک ما سره ملاو شوي 50% اخلاق چې کوم دي هغوی ګناهونه قتلونه جوارۍ ډاکۍ پرېښي دي او په دغې واقع باندې نو تاسو ما په دې پوهېږئ چې په سړي ته په دغه خبره باندې دومره لوی نصیحت ملاویږي نو د تصویر خو به دواړه روخه ګورې که نه چې انسان د یو څیز ملاویږي او په هغې باندې هغه دیندارۍ ته راس تړل په هغې خو تر سره اعتراض پکار نه دی صحیح دا چا چې اعتراضونه کړي دي چېرته کې نو دوی صرف د اعتراضه پورې محدوده پاتې شوي دي که نه راغلي دي تاسو نه څه دلیل غوښتی دی چې یاره مولوي چېرته کې د مناظرې شکل اختیار کړی دی مناظره شکل خو دې سره تعلق نشته دی هغه ما نه دلیل غوښتی شي ما د خلکو ته ویلي دي او دا تاسو خو اوس نن تپوس وکړو اکثر تاسو تقریبا کال کې یو ځل دوه ما نه تپوس کوي خو هغه لکه په ښه سوچ باندې نه کوي ګنده سوچ والا خلک دا سوچ کوي که نه که ته په هغې خو زه پوهېږم توهین آمیز الفاظ استعمالوي که نه شیخ صاحب دا کوم جمجا واقع چې کومه دا کوم کتاب کې راغلی او دا تاسو کوم ځای ویلي ده په هغې ته پوهېږم چې هغه د تنقید یو شکل دی خو زه هغې ته دا یم چې تاسو راشئ خیر ما سره کښېنئ تاسو مطمئن کړم خو لکه راځي نو خو انشاءالله د خدای رحم دی په دې 30 کاله خو لا څومره راغلي په دې 15 کاله کې او که دین د روس بیا څوک راځي ځکه دا ما په 1990 کې کړې ده او دا 2025 کې 35 سال خو شو که نه نو په 35 سال یو څه پورې ما د سړي زوی لا نه راغلی ټیک ته به د دې مطلب دا دی چې لکه داسې بس هغه خبرې کول دي ښه خبره دا ته په یو سړي باندې تنقید کوې به هغه سړی ژوندی وي نو ورسره سړی لاړ شي زما اصلاح وکړي خیر دی که نه زما اصلاح وکړي خیر دی ټیک ده په هر حال دویم مخکې سبل سوال ته راځم مولانا صاحب تاسو باندې یو تنقید دا کېږي چې دا بریلی دی که تنقید د الله سبحانه مناسب استعمال کړی بخښنه پرې غواړم دغې ته به څنګه ګورئ اصل کې د دې به زه ورکوټه غوندې وضاحت کوم ډېر نه دا چې په هندوستان کې دوه ښاري دي چې یو ته دیوبند وایي او بل ته بریل وایي ټیک په یو ښار کې د بریل مدرسه ده او په بل کې دیوبند په ښار کې یو دارالعلوم په دیوبند کې دی بل په بریل کې دی کوم چې په بریل کې دارالعلوم دی هغې ته دارالعلوم بریل وایي کوم چې په دیوبند کې دی هغې ته دارالعلوم دیوبند وایي د دارالعلوم دیوبند نه چې کوم علما فارغ شوي هغې ته موږ علمای دیوبند وایو کوم چې د هغې دارالعلوم بریل نه فارغ شوي هغې ته موږ علمای بریل وایو کم دی چې زما خپل ذاتي تعلق دی زما خپل ذاتي پیژنګلو دا کومه خلکو سره د خپل تعارف وکړم نو زما خو خپل ځاني دا ایمان دی او دا مې عقیده ده چې زه سیدنا نعمان بن ثابت کوفي چې موږ تاسو ته امام اعظم صاحب امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه ورته وایي دغه په مذهب ما زه مذهبا نه دیوبندي ما او مذهبا زه نه بریلي ما ځکه چې نه دیوبند مذهب دی او نه بریل مذهب دی دا خبره ستاسو په ذهن کې دي ګورئ ښه دا د یو شاخ نوم دی د یو فرقې نوم دی دا د مذهب نوم نه دی
دیوبند د مذهب نوم نه دی، بریل د مذهب نوم نه دی. که دیوبندي دی هغه په امام ابو حنیفه صاحب پسې روان دی، او که بریلي دی هغه په امام ابو حنیفه صاحب پسې روان دی. زه به خپل ځاني تاسو دا وضاحت وکړم چې زه اهل سنت و جماعت یم، او د امام اعظم امام ابو حنیفه نعمان بن ثابت کوفی رحمت الله تعالی علیه په مذهب باندې مخالف یم. ٹھیک، مطلب دا تاسو باندې یو بلیم دی او تهمت ته الزام دی، الزام دی چې نشته. البته خبره ده چې د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت د وجه نه د بدعات استعمالي چې دا بریلی دی. ٹھیک، نور ما خو څه کړي نه دي، ما د یو څه څه کوي چې په کومه باندې ما ته بریلی هغه وجه خو ما د کوي کنه. ٹھیک، هغه وجه نشته دي. ها مولانا صاحب اخره کې به تاسو نه څه کلام ماورو خبره ځکه چې ستاسو د اواز مونږ دغه کمې خبرې وکړې، نو کتونکي به ګوري هم چې ستاسو دغه اواز واوري، نو څه راته ووایئ. الله مو خوشحاله کړه. دا خو ډېره ښایسته خبره تاسو وکړه، او دا خو ستاسو د مېلمستیا هغه شکریا به ادا کړم. ما ته هم الفاظ شته که نه، زه به د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم او داسې یو و چې باغونه په ګلونو باندې ورنه کړمه. ښه په نبیانو کې بالا او نامور دی، ثاني نه لري زما داسې دلبر دی، نو ثاني نه لري د حسن په جهان کې، او دلولا تاجی مولا خیپ سر دے، چی پا ظلفوی بیگا پا مخزباشی دا آدم اولاد کی بھی مثل بشر دے، نورس بگلمیت لراتلا کوي پخوخا کائنات رینا هموار خبر دے، پراتلو ایبوتان پریوتل کا پکنو د جانان راتگ میں دمر بہادر دے، زما جنا زما مذہب زما ایمان دے، زما تن دے زما روح زما زگر دے، دا خبش تور غلائے د حضور د پاکی منی د خاطرہ، د خبش تور غلام می دزڑ سر دے، دا حضور د پاکی منی د خاطرہ نو د خبش تور غلام می دزڑ سر دے، پا جہان کی بد نصیب ہوا انسان دے، چھ حضرت رسول اللہ ترمرور دے، جہان کی بد نصیب ہوا انسان دے، چھ حضرت رسول اللہ ترمرور دے، کہ غلامیم دا اورنگ بادشاہ خیمہ، چھ آقا می ہاشمی خیر البشر دے، کہ غلامیم دا اورنگ بادشاہ خیمہ، چھ آقا می ہاشمی خیر البشر دے، دا حسین پا کلام یا نخیستکی
او خیست کړی کلام په خپل دلبر دی ستا د خاورې بای ګلونو باندې ورنکما ستا ځنګلونه په باغونو باندې ورنکما ستا د خاورې بای ګلونو باندې ورنکما ستا د خاورې بای ګلونو باندې ورنکما ستا د مکې نه قربان ستا د مدینې نه قربان ستا د مکې نه قربان ستا د مدینې نه قربان دا به پزمکو دا به پزمکو اسمانونو باندې ورنکما ستا د خاورې بای ګلونو باندې ورنکما ستا د خاورې بای ګلونو باندې ورنکما د مدینې منورې یو مبارکه کوڅه د مدینې منورې یو مبارکه کوڅه دا به د ټول جهان ښارونو باندې ورنکما ستا د خاورې بای ګلونو باندې ورنکما ستا د خاورې بای ګلونو باندې ورنکما ته په احد مینا کوې احد پتا مینا کړي ته په احد مینا کوې احد پتا مینا کړي د احد کاڼي د احد کاڼي بلالونو باندې ورنکما ستا د خاورې بای ګلونو باندې ورنکما ستا د خاورې بای ګلونو باندې ورنکما په تودو شګو زاړېده قرباني د لتانا په تودو شګو زاړېده قرباني د لتانا ستا یو بلال بلخترونو باندې ورنکما ستا د خاورې بای ګلونو باندې ورنکما ستا د خاورې بای ګلونو باندې ورنکما محمد زمان غمجن ستا په وصال پسې ما محمد زمان غمجن ستا په وصال پسې ما د خپل غم بشرتونو باندې ورنکما ستا د خاورې بای ګلونو باندې ورنکما ستا ځنګلونه په باغونو باندې ورنکما ستا د خاورې بای ګلونو باندې ورنکما جزاک الله.